د ځمکې یوه برخه به په داسې صورت وویشتل شي چې دوران به یې برعکس شي. الله تعالی وایي وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحده. کله چې د ځمکې یوه برخه وویشتل شي دوران به یې سرچپه شي او دا به په یوه ثانیه کې ترسره شي. همدې حال کې به یو قوي ټکان ځمکې ته ورکړل شي. دا موضوع به خلک حق پک کړي. دا قوي ټکان به د ځمکې دوران سرچپه کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې په بنسټ چې وایي د قیامت په ورځ به لمر له مغرب نه راپورته شي ځکه چې د ځمکې دوران برعکس کیږي. کله چې ځمکې لور ته ګذار کیږي د لمر د چاودنې لامل هم کیږي. ناسا وایي کله چې لمر چاودنه وکړي په 10 دقیقو کې به د لمر اندازه دومره شي چې زهره او سپوږمۍ به د لمر منځ کې ځای شي او د لمر حدود به له موږ نه تر سپوږمۍ پورې وي. اوبه له 2 غازونو اکسیجن او هایدروجن نه جوړې شوي. د ځمکې له قوي ټکان او د لمر چاودنې له بېحده تودوخې سره به د اوبو اکسیجن او هایدروجن جدا شي. هایدروجن به د اکسیجن په شتون کې انفجار وکړي په داسې شکل چې په ځمکه کې به د لمر تودوخه لا پسې ډیره او ځمکه به ټول سورنګار کړي. د الله تعالی په امر به تور سوري دنیا چاپیره او له منځه یوسي او عدم حالت ته به لاړه شي. خو د بیا را ژوندي کېدو او حساب په ورځ به الله تعالی اسمانونه وساتي خو ځمکه به په بلې بدله شي او نوې به رامنځته شي. بعد انتهاء الحياة على سطح الأرض په ځمکه د ژوند پای ته رسیدو نه وروسته زمان په بشپړ ډول درېږي. همداراز شعور په بشپړه ورکیږي. د قرآن د آیت او د فزیکي تحلیل په بنسټ شعور په 2 حالتونو کې په ټپه کار پرېږدي، د خوب او د مرګ په حالتونو کې. الله تعالی په ښکاره ډول 2 بیلګې ښودلي. د خوب په اړه د کهف صورت کې ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. دا خوب دی. قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعد یوم. عین شی د مرګ په حالت کې. په بقره صورت کې الله پاک عزیر 100 کاله د مړینې په حالت پرېښود بیا یې بیرته راژوندی کړ. پوښتنه یې ترې وکړه څومره وخت په دې حال وي؟ هغه په همدې ډول ځواب ورکړ چې یوه یا د یوې ورځې یوه برخه. نو د خوبولي لپاره 300 کاله جمع 9 کاله یوه ورځ یا د ورځې یوه برخه ده. د مړ شوي پر وړاندې 100 کاله هم یوه ورځ یا د ورځې یوه برخه ده. نو زمان په 2 حالتونو کې په ټپه درېږي، د خوب او د مرګ په حالتو کې. هنالك فرق فعلا بين د قیامت او بیا را ژوندي کېدو ورځو ترمنځ توپیر دی. د دوی ترمنځ زمان دی چې له الله پاک پرته بل څوک پرې نه پوهیږي. زموږ په نسبت به زمان بالکل درېدلی وي. د دې لپاره دلیل له خلکو سره یو غلط تصور دی چې قیامت کې به ټولې پیښې په یوه ورځ ترسره شي. يكون الله يتحدث عن الله پاک په دنیا کې له چارو خبرې کوي، مخامخ د قیامت چارو ته خبر اړوي ځکه زمان په صفري حالت کې دی. خو موږ فکر کوو چې پیښې په یوه ورځ ترسره کیږي. د دې لپاره دلیل د یاسین سورت آیت دی. ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. پیری پلوری او یا کاروبار کوي. فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون. سمدستي ورپسې ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. دته مو پام راوړي چې الله پاک د 2 پیښو ترمنځ د وخت خبره هیڅ نه کوي. بل مثال وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. داسې لکه څو شېبې مخکې چې یو کس مړ شوی وي. آیات موږ ته ښیي چې زمان یا وخت په ټپه درېدلی دی. د تکویر صورت د هغو پیښو په اړه خبرې کوي چې په 2 بیلو ورځو کې به وشي. د قیامت په ورځ د ځمکې ویجاړېده او د بیا را ژوندي کېدو او حساب ورځ. دا صورت د قیامت د پیښو په اړه پیلېږي. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت ان تر دې چې وایي واذا البحار سجرت. د بیا را ژوندي کېدو په ورځ بحرونه نشته. نو د ځمکې د ویجاړېدو او د قیامت پیښو خبره د الله تعالی په دې خبره پای ته رسیږي چې واذا البحار سجرت. ورپسې بل آیت د حساب او بیا را ژوندي کېدو پیښو خبرې ته ورځي. له دې آیت کریم نه پیلېږي چې واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. او همداسې د حساب د ورځې پیښې لا پسې یادوي. د دې آیتونو لوستونکي شاید په ناپامۍ وانګیري چې دا پیښې په یوه ورځ کېږي، حال دا چې په 2 بیلو ورځو ترسره کېږي.
د برزخ ژوند داسې نه ده چې دا ژوند د برزخ په منځ کې وي. ولې؟ په قرآن کریم کې برزخ د خنډ یا پردې په معنا راځي. الله تعالی په رحمان سورت کې وایي مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. حاجز خفيف يفصل الماء العذب عن یعنی نری پرده چې خوږې او تروې اوبه سره بیلوي. نو د دواړو ترمنځ برزخ دی. قرآن کریم د مؤمنون سورت په 3 آیت کې په ښکاره وایي ومن ورائهم برزخ. نو معنی یا پرده د دوی تر شا پاتې شوه، نه دا چې دوی د برزخ په منځ کې دي. إذن البرزخ هو حاجز. نو برزخ هغه پرده ده چې د دنیا او آخرت ژوند سره بیلوي. کله چې انسان له د برزخ نه واوړي، له برزخ نه شاته کیږي او برزخ بل اړخ ته پاتې کیږي. نو تأکید کوو او وایو چې 2 ورځې دي. د قیامت ورځ چې ځمکه به پکې ویجاړه شي، بله د بیا ژوندي کېدو او د حساب ورځ. د دوی ترمنځ زمان بالکل درېدلی. ولې؟ کافر یا بېدینه د باس په ورځ څه وایي؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. مرقد د ویده کېدو او آرام ځای ته ویل کیږي. ځواب دا راځي چې دا هغه وعده ده چې مهربانه خدای کړې وه او پیغمبرانو رښتیا ویل. که کافر ویده وي او آرام کوي، د مؤمنانو په اړه څه نظر لرئ؟ په سورت غافر کې د فراعنو په اړه الله تعالی د دې قول تفسیر څنګه کوو؟ النار یعرضون علیها غدوا وعشیه. لازمه ده چې د دې ترمنځ توپیر وکړو چې څه چاته وړاندې کیږي. کله چې مشتری هټۍ ته ننوځي، آیا مشتری سودا ته وړاندې کیږي او که توکي مشتری ته؟ الله تعالی په کهف سورت کې وایي وعرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا. خو هلته یې وویل چې اور دوی ته وړاندې کیږي. دلته فرق دی چې فراعنه اور ته او اور کافرانو ته وړاندې کیږي. عليهم الجواب واضح تماما. الله ځواب بالکل واضح دی. الله تعالی ورته ښودلی چې څوک دی هغوی چې وروستل کیږي. څنګه چې کافرانو ته د اور وعده کړي، همداسې اور ته د کافرانو د وروستلو ژمنه کړي. الله سبحانه وتعالی وایي وعرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا. څنګه به کافر له زرګونو کلونو راهیسې ویني، حال دا چې الله تعالی وایي په لومړي ځل به دوی ته د باس په ورځ ورښودل کیږي او هغه ورځ به وي چې موږ دوزخ کافرانو ته ورمخته کړو. ولې؟ ځکه ښکاري اوس مهال دوزخ ته اور نه دی اچول شوی. الله تعالی په تکویر سورت کې په صراحت ویلي واذا الجحیم سعرت. کله چې دوزخ ته اور ورته شي، د دې معنا دا ده چې دوزخ کې اوس اور نه دی بل. د مړ شوي کس لپاره وخت په ټپه درېدلی. لامل یې په دې عجیب آیت کې دی قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین. موږ ته د 2 وارې ژوند راکولو موضوع واضحه ده، د دنیا او د آخرت ژوند. خو څنګه 2 وارې مرګ؟ ځواب په بقره سورت کې ښکاره دی كنتم أموات فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. إذن نو موږ 2 وارې مرو او 2 وارې ژوندي کیږو. 100 کاله 200 او یا 1500 کاله پخوا موږ ټول چیرې وو؟ موږ د آدم په نړۍ کې نه وو. موږ رښتینې مړه وو او په پخوانیو پیښو نه پوهېدو. د نوح طوفان او د عاد قومونه دي لیدلي. نو تاسې مړه وئ. موږ ته راتلونکی مرګ نوې پدیده نه ده. موږ پخوا پکې وو، پخوا مو تجربه کړې، نو له مرګه باید ونه ډارېږو. ويقولها الله پاک په صراحت د حساب ورځې په اړه وایي كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. نو واضحه ده چې زمان به بالکل درېدلی وي. د الله تعالی د قول په بنسټ وما يشعرون أيان يبعثون.